أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سورة الدهر. ابتدانا پیدائش دے انسان، بیا انسان تا لار خودل، بیا د انسان خپل اختیار دی چې څه کوي، ایمان راوړي کو کفر کوي، شاکر جوړیږي که ناشکر جوړیږي. کم چې ناشکر جوړ شو د هغې انجام، کم چې نیکان خلق دي داغی دا پارا نعمتونا جنتونا داغی تذکرہ. دنیا کې د دغه خلکو کارونا او داغی حال چې دی دا وی کارونه چې کوي نو د الله د رضا دپاره کوي، مسکینانو یتیمانانو اسیرانو داغی خیال ساتي، او کله چې خیال ساتي هغې باندې خوراک خوري، هغې له پیسې ورکوي، صدقه ورکوي، زکات ورکوي، بل څه کوي. نو دا د الله رضا دپاره کوو، موږ په دې باندې د چا نه بدله غواړو نه شکریه غواړو. قیامت ورځ ده، هغې باندې زموږ ایمان دی، د هغې ورځې نه موږ د هغې د سختۍ نه د بچاو، د هغې د حفاظت دپاره موږ د الله نه بچاو غواړو چې الله موږ د هغې نه بچ کي. نو الله رب العزت وایي زه به بچ کم، او ورځ باندې د دې لپاره تازګي وي، خوشحالي وي. دا ولې دنیا کې دی د الله خبره منل و، په دین باندې ولاړو، په دین باندې کلک شیو، نو جنت وي او ریخم وي. د جنت حالم ذکر کو چې هغې کې نه به ګرمي او نه به یخني. د هغې چې کوم خوراکونه دي هغه به نږدې سوري هغه په دې باندې راګور شوي. خوراکونه چې کوم ورکولی کېږي هلته کې به پلیټونه وي، هلته کې به کوبونه، ګلاسونه وغیره وي. هغه هم داسې چې دنیا کې هغه شان نه لیدل دي. شیشه به وي، شیشه به د سپینو زرو وي. دی چې کوم څه خوري څکي هغه په یوه اندازه باندې کوي. ډکې کاسې د شرابو بوله ورکولی کېږي چې هغې کې ملاوټ د سونو وي. دا سون دا یوه چینه ده چې سلسبیل ورته وایي. بیا د دې د خدمت دپاره هلته کې هلکان دي، واړه دي، همیشه به واړی دنیا کې خلق ګوري، د وړو سره د خلکو مینی. بیا چې خپل اولادي د خپل کور خلقي د هغې سره مینه د ټولو نه زیاتی. نو دا به هم د دې د کور خلقي او د دې خدمت به کوي. د دې په کور کې به اخوا دخوا کېږي، ګرځي را ګرځي به خدمتونه به کوي. نو ځکه وایي اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. کله چې ته یې
نو خیال بکې په هغې باندې چې دا خو ملغلرې دي خورې ورې د جنت په مختلفو ځایونو کې یو ځای بل ځای ګرځي را ګرځي. د هغې د صفای د هغې د سترای د هغې بیان دی پکې. نو اوس تذکره دلته کې دام کوي چې دغه ځای دغه ځان له یو بادشاهي ده، هر یو جنت کې ځان له د هغې حکومت دی، ځان له بادشاهي ده، د الله نعمتونه دي، یو غټ مقام دی دغه سړي ته حاصل دی. د دې د جامو خبره کوي ثياب سندوس، جامې وای نو د ریخم وای، غټ ریخم وای، واړه نری ریخم وای. د دې د لاسونو کې بنگړي وای، باوګان وای، کنگن وای د سپینو زرو، سکاک به هم پاکی خیسته وای. دا ټول د څه وجې نه دي؟ د دې وجې نه چې دی په دنیا کې عمل کړو، ایمان یې راوړی، نو الله به وایي چې ستاسو هغه عمل چې دنیا کې یو کم کړو، نو ستاسو هغه عمل او کوشش او سعی هغه مقبوله ده. ورپسې ترغیب ورکوي قرآن کریم طرف ته، راشئ قرآن ومنئ، قرآن مې نازل کړلی نو په دې باندې عمل وکئ. مبلغ ته هم تسلی ده چې په دې باندې کلک شه، صبر کوه. قرآن کریم چې ته وایې نو تا ته به خلک څه خبرې به کوي، تا ته به تکلیف در رسولی کېږي، څه به کېږي خبرې به وي، بدې ردې به وي، وار ټکول به پکې وي، کله څه به وي کله به څه وي، نو صبر به کوې. دلته کې خلک به وي پکې ګناهګار خلک به وي، نو د هغې خبره به نه مني. خپل رب یادوه، د رب توحید بیانوه، سبا او بیګا بیانوه، د شپې د الله بندگی کوه، عبادت کوه، الله ته په سجده کې شپه وباسه. دنیا دا خلک دنیا خوښوي او آخرت پریدي. دی وایي نقد ښه دی، ادار نه دی ښه وایي، هغې ته دی ادار وایي، دنیا دی ته نقد وایي. الله وایي دغه غټه ورځ، هغه درنه ورځ هغې پرېښودې ده. الله وایي دنیا کې ما په دې باندې احسانات کړلي، دې مې پیدا کړلي، د دې بندونه مې کلک کړي او مضبوط کړي دي. دې که نه قلاریږي نو بدل به کو، دې به لرې کو نور به راولو، دې به تباه کو نور به را پیدا کو. بیا د قرآن کریم تذکره کوي چې دا پند دی، نصیحت دی. څوک چې غواړي رب ته دې لار ونیسي، الله وایي الله نه غوښتل پکار دي، الله چې وغواړي نو هله به کېږي. الله رب العزت خپل رحمت کې هغه څوک داخلوي چې هغه الله وغواړي. ظالمان هغې دپاره خو الله جهنم تیار کړلی، جهنم ته به نه باسي. د هغې تذکره ده. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، او چکری به لګوي په دې باندې، ولدانون بچی به یې واړه وی، هلکان به یې مخلدون همیشه به واړی، مطلب ځوانیږي غټیږي به نه، بوډاګان کېږي به نه. اذا رأیتم کله چې وینې ته دې لره، حسبتم نو ته به ګمان کې په دې باندې لؤلؤا منثورا چې دا ملغلرې دي خورې ورې، نوستلی شوي دي، خورې ورې دي. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، او کله چې ووینې ته نو په دغه ځای کې وبوینې ته نعمتونه، وملکا کبیرا، او بادشاهي لویه، لویه بادشاهي ده، لوی سلطنت دی دغه ځای کې. ولې یو سړی دی د هغه سره ډېر شی خدمتګاران دي، د هغه ډېر شی بیبیانې دي، لوی جنت دی. څومره جنت دی نو هغه کم چې ادنا جنتی دی نو هغه له د دنیا لس چنده به ورکولی کېږي، د ځمکې لس چنده. نو دومره چې غټ چند، دومره د دې یوه ځمکه چې دا چا ستړي کړله.
اسمه دنیا چې دا ځمکه چې دا هغه سکه دلته یو موږ یو کیله هم نشو سنبالولای یو کیله مقدار باندې شي دی وطن دا ډېر غټ شي لیکن حالت کې الله رب العزت ورکی به غټ به ورکی ډېر به ورکی او دا کیږي دا په دنیا کې هم کیږي چې چاله الله ورکی او دنیا محدود ده لږ وخت ده او دا لږ وخت دا خو هر څنګه گزاره کیږي اچھا ویلې دومره بس دی چې پتا سسیږي نه نور به سکے نور خو دینه موږ روان یو غبل زه ته زو نه غزه خپکار دی نو اذا رايت ثم رايت نعيما کله چې وینې ته نو دغه ځکه دغه مقام کې وبوینې ته نعمتونه د الله وملکا کبیرا او بادشاہی لویا عالیهم ثياب سندس پدی بانی بئی لپاس پدی بانی سندس ثياب سندس خضر جامع بئی در خمو نری ریخم بیشنا واستبرق و غٹ ریخم بی وحلوا صابر من فضا او چولے کی بدیتا باوگان دی کنگن دی بنگڑی دی من فضا دسپنو زرو وسقام ربهم شرابا طهورا او اسکی واللہ اسکولی دی پدی بانی دی رب اوبو پاکی پاکی اوبو پکار دی پاکی نا اللہ پی اس کے ولی مطلب دالتا کہ اللہ چی دی لکم ورکر لی نا اوبو دی پاکی شرامن طہورا خام خواہ دغسی اللہ بورکی دی دی جنت یانو اللہ پاکی اوبو سقاہم ازکوی چی خام خواہ اللہ بدا سکے تحقوق عقود پار رازی ماضی وسقاہم ربهم شرابن طہورا دلتا ویوحلوا صابر من فضا اچھو لکی گی بدیتا پلاسو لکی گی بدیتا اب کنگن دی بنگڑی دی باوگان دی من فضا دسپنو ضرور دی دالتا کی دنیا التا کی جنتون کے دا بھئی دنیا کی خم آپ پرون یو تذکرہ شی وچی دا سیزونا دا نارینو دا پار دی استعمال دا سرو زرو دا او دا غیر خمو خالص حرام دے بعضی خلق چو گورے زمان پہودونو کی چو گورے انو سڑے دے چی چلو گئے گوتے ہو تا پلاس کڑوئی او دا گوتے پلاس ہول دا خود خزو دا پار دی خزو دا پلاس ہول پکار دی خزو دا پا گوتا کول پکار دی نال دا کہ سڑے چی لاش اس خرگنی کرن حال دا کہ آگی ہوتا گوتے پلاس پا گوتا کی جسی شی سرو زرو حرام کارو کی نارواو کی او د سړی د پاره خدا پلاس په ګوت کول او پلاس ول د حرام دي ناروا دي دې دغه ځنه شروع کې ابتدا کې ولې کوجدن شي چې دا حرام نه شروع کو دا کسی کې سپینزر دي نو سپینزر پرون ما ویلو چې دومره قدرې جایز دي چې سلور نیمه ماشونه کمی که زیاتی کې نو بیا ناجایز کیږي قوتې دي یو قوتې نو هغه جایز پکا جائز قدر دا خنه دا د انسان سړی د پاره خنه دا جائز قدر دا کسړی په پګوتا کوي وسمره وای د سلونیو ماشونه بکمای پای کې غمه بنای کبل فرض غمه پکې نو هغه ورغوي طرف تای دلته یې ګورنه بلبل سني چا غوتې پلاس کړي نو ډیر شي غمی پکې چې غړغټ ټاسانی پګوتا کړي او چا گوده پا گوده کرنی چا دو پا گوده کرلی چا سرور پا گوده کرلی چا لس پا گوده کرلی چا لمنڈا پا ہر گوده بانے یو گوده پا گوده کرلا دا بیا گوده چی پا گوده کولے کی گی نو یا پا کم گوده وام سڑے چی گوده پا گوده کئی پلا سیئے نا پا کم گوده بانے با دا با یا پا کچا گوده باندی با یا ور پسی گوده بانے با پا دی نورو گوده بانے ندی پکار آم مکروح دی جان لا ندی چی گوری نو یا بے پا منظرنی گوتبانی یا پا قطع گوتبانی یا پا میسواکی گوتبانی آپ گلا بلا ناروا کی دی یو قصہ نا دخل کو بیا چی گوری بنگڑی نو بنگڑی آغا جنت کی جائز دی جنت کی پکاری دی سرو دا پارم دا خز دا پارم
نو دلته کې دې څه کوي نو دې الکانو د بنګړي پلاس کړي په ګوته کړي بنګړي په پلاس کړلی وتا نو چا بنګړي پلاس کړل نو تور بنګړي نو چا تار په لاس تا چولې چا پکې یو عقیده ساتل الله چا پکې بل عقیده ساتل نو چا پکې د شرک ساتل الله چا پکې د هندوتوب ساتل الله تو پکې هندوان دي هندوانو هغه کسب کړل نه هغه ځانته یو پیړه تار تور تار ځان د پلاس کړل دا د هندوانو کاری دا هندوانو علامت ته چا کړي په پلاس کړل کړي لاس ته ورزول بنگړې لاس ته ورزول دا خو د سکانو د هندوانو کارو نو چا دا کړي لاس ته ورزول چا دا بنگړې لاس ته ورزول او چا دا تار لاس ته ورزول دا په دنیا کې ناروا دي آخرت کې به مسلمانانو د پاره نه جنتیانو د پاره وي نو دغه بدنخ کاری دلته چې ګوري وته بدکاری ها اتاري چې ګور زولې د مسلمانانو په معاشره کې نوم بدکاری چا چې دا غوتې دوه په زیاتې پلاس کړي نو هغه بدکاری چا چې دغه کړي په پلاس کړي نو هغه بدکاری چا به ځان ته لاکټه چولې نو هغه بدکاری لاکټ ته نه چاره دا و دې انګريزانو کاری لاکټي ځان ته ورزولې صلیب ځان ته ورزولې ناروا شی دی یو قصه نه د خلکو چې ګورې نه چا یو شی په چا په ګوته کړلی او چا لاس ته ورزولی چا غاړې ته ورزولی او داسې خلک پکې هم شته زموږ په پښتنو کې چې ګورې هم شته پکې غوږونه د څیزونه اچولي ازاره څه بولګې پوز ته هم اچوي دا پکې هم راوځي ښه دا ناروا چیزونه دي مخکې د شرک خبرې وي هغه کونجه کې به لاس ته اچولې چا به خپو ته اچولې ورته چا به غوږونو ته اچولې چا به غاړې ته اچولې وړو ته به اچولې ناروا کارونه دا د شرک خبرې وي دغه تارونه چې کوم لاس ته اچي نو دي کې بعضې عقیده د شرک لري وای دا چې کله یو د یوې ښځې سخره او خواښې موجودې او مور او پلار یې موجودې د هغې د بچو کې چې تار واخلې او لاس ته یې وغورځوي نو په دې باندې دړخه کېږي دا ناروا یې شرک عقیده شروع کړله بیا دې کې دې څه شی دا څه دوایي ده دا څه چل کوي دا خو تړل غواړي یا هو دا پټۍ پسې راواله غټه پټۍ هغه د لاس چاپې راکړه نال دې دې سر نور کسبو تارونه لاس ته واچول چا مکه تارونه به کول هغه به د مول بعضی مولیانو بګدا کسبون کو ودا د درې می تبه د درې می ورځې تبه تړل ولا تارونه تار به ولول ناغه له به غټي ورکړې سو غټي بولوګه دا غاړي ته ولا واچو تبه تړل نام ناروا شو کوم چې حدیث کې راتلو التمائم شرکن دا تمائم چې دا چا مشکنی غاړي ته چولې چا ډکی غاړي ته چولې چا کونجه کی غاړي ته چولې چا دغه غټي غاړي ته چولې تارونه غاړي ته چولې چا لاسون ته چولې دا د شرک خبرې وي شرک کارونه نحل اصابر من فضه وسقام ربهم شرابا طهورا او اسکولې به الله سکای والا پدی باندې د دې رب سکای با پدی باندې شرامن طهورا او پاکي پاکي او بودي پاکي پکار دي دنیا کې چې ګورې دنیا کې هم پاکي پکار دي وبو خوراک د پاره اسکاګ د پاره هم نو دو او داسه د پاره پاکي وو پکار دي ناپاکي وبو نس کې کیږي او نو پای باندې او دس کی د وبو ځان صفاتونه دي درې صفاتونه پکې دي د دې خوان دې د دې رنگ دې د دې بین دې کله چې غلط شی پکې وګرځید ناپاک شی پکې وګرځید او یو صفت بدل شو ناجایز شو بای سيزونه داسي چې داغه خوان رنگ بین نه وي لیکن نا
وړوکې معمولی شی ورته وغورځوې یو غټ ډرام دی هغې ته د مچازو یو ساس کې وغورځوه بهیدون کې ویني یو ساس کې ورته وغورځوه د شرابو یو ساس کې ورته وغورځوه ټول پلیت شو اگر چې هغې کې خوند رنګبین به پکې نه ښکاري لیکن چې پته ولګېده چې دا شرک کې شی دی ناروا دی حرام دی او اوبو ناپاکه دي نجسې دي پلیتې دي پاکي پکار دي نو بیا زمونږ خلکو اوبو سره هغه سبق چې اوبې پلیتې کړې دلته کې زمونږ دا کوم چې ولی دي دا ولی خو پاکې وې هغه لښتي چې دی لښتي چې کوم پټو ته کوم لښتي به تلي لښتو کې خلکو اوبو بس کې هغه هم پاک وو هلته کې هغه لښتي لاسه کې دلته کې دا غټې غټې ولي چې دي نه هغه پلیتې شي دي د چا زړه نه غواړي چې هغې باندې اودس وکړي د چا زړه نه غواړي چې هغه اوبه دې وڅکي ولې هر یو کور نه چې ګورې کډر ورته راوتلی څومره چې ګن ګورې چې دغې ولې ته یې غورځوي او اوبه ګنده کړي دي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس او وچو به هم ګنده شوه اوبه هم ګنده شوې ولې د دې انسان د خپل عمل د وجې نه یو معنی پکې دغه موږ مخکې ویلو وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء یقینا دا ستاسو دپاره بدله ده وکان سعیکم مشکورا او ستاسو کوشش دی قبول شوی تاسو دنیا کې چې کوم کوشش کړو کوم عمل کړو ایمان یو راوړی او عمل صالح یو کړو نو هغه قبول شوی دی الله رب العزت طرف نه دا قبول له مقبول له مشکور دی الله رب العزت قدردان دی یو سړی وړوکی عمل کړلی لږ عمل یې کړلی لیکن الله رب العزت هغه زیاتې نو ډېر ثوابونه پې ورکړي ډېر اجرونه پې ورکوي پکار دی چې د هېڅ یو عمل نه د هغې نه سړی ځان بې پروا کوي نه یوه نیکي هم سبا پکار شي قیامت کې نو بیا کوم ځای به یې ګورې پکار چې دنیا کې وکړی شي معمولی کار دی معمولی مه ګڼه کولی پکار دی لارې باندې سړی روان دی لارې کې کله غنه پرته وي کله لښته پرته وي کله یو ګټه پرته وي یو بل تکلیف دی شی پروت وي د چا خپه به ولګي خراب زخمی بشي خوږ بشي څو یې ټکر وخوري نه دی دا بعضې ګیټۍ پرتي په داسې انداز باندې نور ځمکه صفا ده ولته کې دغه ګیټۍ پکې پرته ده په دې باندې ناڅاپه ګاډی راغی او د ټیر سره ولګېدی او سړي باندې ولګېده نو د ټوپک د ګزار په شانتي نو دغه ځای لرې کول غواړي ولې چا ته تکلیف ونه رسېدی ټیر سره ولګېده نو بس خبره ورانه سړي له نو دغه یو کار یې چې وکړو دغه غنه یې لرې کړه تکلیف دې شي لرې کړل د لارې نه الله رب العزت پہ ثواب ورکي گناہ بھی معاف کوي درجې به اوچتوي او نه معمولی شی نه دی غټ شی دی لرې کار دومره ثوابونه پې الله ورکوي ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا کوشش دی ستاسو عمل دی ستاسو قبول شوی دوی باندې بس ويطوف علیهم ولدان مخلدون او چکرې لګوي به په دې باندې هلکان مخلدون چې همیشه به الکان خدمتگاران اذا رأیتم کله چې نیت دی لرا حسبتم نو تو به ګمان کې په دې باندې لؤلؤا منثورا چې دا خو دې ملغلري خورې ورې و اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا او کله چې نیت دی کله چې نیت ته ګورې نو ثم رأیت دغه ځای کې دغه مقام کې او به وینې ته نعمتونه ډېر وملکا کبیرا او بادشاهي لویه عالیم سیاب و سندسن پدی بانی بئی جامی د نرو ریخم و خضرن شنه ریخم بئی وستبرق او غد ریخم بئی وحلو اصابر من فضا اچولکی کی بتی تا کنگن من فضتن دسمن زرو وسقام ربهم شرابا طهورا او سکی بالا پدی بانی د دې رب بس کوي په دې باندې او په پاکي ان هذا کان لکم جزاء یقینا دا ستاسو لپاره بدله وکانا سعیکم مشکورا او کوشش دې ستاسو قبول شوه
ستاسو عمل قبول شوی دنیا کې چې څه وکړو د هغې بدله نن تاسو ته میلاو شوه. الله رب عزت دې موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. See.